السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. امید دی چې جمعیت علماء اسلام او جمعیت علماء اسلام ملګري به روغ جوړ یو. الله مو ښه لره. ملګرو، لکه څرنګه تاسو ته معلومه ده چې قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب په 5 اگست باندې په کشمیر کې چې کوم پروګرام کړی وو، باقاعده په هغې کې صفا او په وضاحت سره چې کوم دی هغه خبرې کړي. لکه اوس تاسو ته په دې سیټ کې دغه ویډیو ښکاري. په دې کې قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب مودي جي ته چې کوم دی هغه ډېر په وضاحت سره لګیا دی. یعنې ته چې په کوم مقبوضه چې کوم هغه کشمیر چې په هغې باندې څومره کاله جنګ شوی و، په هغې کې چې کومې کارخانې، کم بنګلې او کم داسې نور معدنیات څیزونه دي، نور کارونه دي، نو مودي جي ته چې کوم دی ښه په واضح دا کل عام سره دا پیغام ورکوي چې دا به انشاءالله یو ځل د جموں کشمیر چې کوم خلک دي د هغوی په قبضه کې رادرومي انشاءالله، او دا به وي انشاءالله. نو دا ویډیو را سره وګورئ، بیا ماته اجازت راکړئ. د الله په امان. मोदी जी को भी कहना चाहता हूं, आप वहां पर आबादियां बढ़ाएं, आप वहां पर सरमायाकारी करें, जितनी बिल्डिंगें आप बनाएं, जितने कारखाने आप बनाएं, ये बिल आखिर कश्मीरियों की मिल्कियत होंगी. तुम्हारे हिंदुस्तान का पैसा ये कश्मीरियों के कब्जे में आएगा और तुम कभी भी वहां पर अपना कब्जा मजबूत नहीं रख सकोगे.